دا میاشت دا اسلامی میاشت شعبان وتوي او زمون پښتانه وتر شوق قدر میاشت وي او دا شوق قدر دا میاشت چې وته مون وایو نو دا اصل کې شب قدر دی. شب فارسی لفظ شپې ته وي او قدر عظمت او لویه ته وي. د لویه د عظمت او د برکت شپه نو په دې میاشت کې یو شپه ده چې هغه 15 شپه ده د دې میاشتې دا الله په نزد د عظمت شپه ده. بعضې څیزونو له خدای فضیلت ورکړي ټول څیزونه یو شان نه دقه رنګې په دې میاشت کې چې دا کومه شپه ده چې د دې شپې ته شب قدر وایي د عظمت او د لویه او د برکت شپه دام ډېره قیمتي شپه ده. د دې ډېر نومونه دي علماو د دې ګڼ نومونه لیکلي دي. کشاف کې زمخشري په څلورم جلد کې په 202 یا صفحه باندې او ساوي زمونږ یو حاشیه ده د جلالین او امام رازی په تفسیر کبیر کې د دې مختلف نور نومونه هم لیکلي دي. دې ته لیله مبارکم وایي د برکت شپه. انا انزلناه فی لیلة مبارکة بعض علما ټول نه بعض وایي چې همدا شپه ته مراده ده. لیله مبارکه د برکت شپه لیلة البراءة هم ورته وایي. براءت خلاصي ته وایي. هلکه وایي جج پلان کې سړی بری که او خلاص یې که نو لیلة البراءة او زمونږ د اردو خوانان ورته شب برات وایي. لیلة البراءت په دې شپه الله پاک ډېر مخلوق د جهنم نه آزادوي. څونه فایده شو لیله مبارکه د برکت شپه په دې شپه باندې الله ډېر برکتونه نازلوي او لیله براءت خدای پاک په دې شپه ډېر مخلوق د دوزخ د اور نه آزادوي. لیلة السکم ورته وایي. دا لیکلی دی امام رازی لیلة السک دا دستاویز سک دستاویز ته وایي اسټامپ ته وایي د دستاویز شپه. په دې شپه باندې الله پاک د دنیا فرشتو ته د راتلونکي د یو کال تقدیر دستاویز ورکړي چې دا ولیکي او بیا د رمضان کې چې کوم لیلة القدر شپه ده په هغې د دنیا فرشتو ته حواله کړي. لیلة الرحمم ورته وایي د رحمت شپه د خدای پاک رحمتونه په دې شپه باندې راورېږي. څومره ښکلي نومونه دي چې د کوم څیز نومونه ډېرې دي کې عظمت یې او لویي وي پکې د خدای په نس. دا ګڼ شمېر نومونه دي وروڼو د دې. اوس دا کوم حدیث چې ما درته ولوسته دا په مشکات شریف کې هم شته او په ترمذي کې هم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله ينزل لیلة النصف من شعبان چې خدای پاک د شوق قدر په دې 15 شپه په نیمه یعنی 15 شپه د دنیا د نږدې اسمان ته راکوزېږي. د خدای داسې کوزېدل نه لکه زمونږ او ستاسو په شان. دا د خدای یو صفت دی په مطلب یې نور موږ نه پوهېږو چې څنګه الله راکوزېږي خو الله ځان له د کوزېدو یو صفت ثابت کړی دی. خو زمونږ د کوزېدو په شان نه چې د یو مکان نه بل خوا ځي. الله د مکانیت نه او د زمانیت نه او د جسمیت نه مبرع او منزه دی. نو څه کوي الله پاک یا د خدای رحمت را کوزېږي فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم لبني کلب وفي روایت لکلب. د بنو کلب قبیلې خلکو به ګډې چیلې ډېرې ساتلې نو د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق پکې الله پاک بخي. په دې حدیث بعضې علماو څه کلام کړی دی پراویانو حقیقت لیکن عبدالرحمن ابن عبدالرحیم مبارک پوری رحمت الله علیه هغه په تحفة الاحوذي کې لیکلي دي چې دا د ګڼو صحابو نه ثابت دی نو خامخا ولا اصل شته. دا د څومره صحابو نه دا حدیث منقول دی چې هغه نومونه درته وایم. دا حدیث خو یو نقل دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه
دویم دا حدیث تا حضور پاک نے نقل کی حضرت علی رضی اللہ عنہ. دریم دا حدیث تا رسول اللہ مبارک نے عائشہ صدیقہ نقل کی. سلورم عبداللہ ابن عمرو ابن العاص دا حضور پاک نے نقل کی. پنزم معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نقل کی. او شپگم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دے. اوم حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. اتم حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ دے. او نہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دے. او لسم حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ دے. او یو لسم عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ. یول الصحابہ دا حضور پاک نے نقل کے. دا ہر یو بیازان لسند دینو که پا یو سند کی کمزوریالی وی خوچ دا دیر یو زیشنو دا مضبوط والی پیدا کئی. حدیث پا کمو کتابونو که دی چه غم درتا ہوئے. دا حدیث پا ترمیزی کم شتا. دا حدیث پا نسائی کم شتا سنن دا نسائی چه وطوئی. دا حدیث ابن ماجہ کم شتا. دا حدیث پا مصنف دا ابن بی شیبہ کم شتا. دا حدیث پا مستد دا بزار کم شتا. دا حدیث پا معجم کبیر دا تبرانی کم شتا. دا کا حدیث پا سنن کبرا دا بیحقی کم دے. دا حدیث حیثمی پا مجمع الزوائد کم روڑلے. دمر کتابونو کے دا حدیث شتا. ورسرا زمونگ دا تابعینو او دا تب تابعینو دا امت تعاملم دے. دا غی عملم پا دے چالو دے. دمر مخلوق خدای بخی. اس ترمیدی کے چکم حدیث تے غدا سے دے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وی دا شپی راوی خشم پا دی پینزل لسم اشپا دا شو قدر نو چی میوکت نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ذرا پاس ایدم چی خدای حضور پاک سشو نو ورپس روان شما نو تلم نو دا بقی مقبرہ اغا وقت دا سے ڈکا نو دا قبرون چی دا اس کم ڈکا دا اغی کی اونے وی او زان لزیو نو التو رسیدو. اس دا عائشی تا سپتاوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چی حضور پاک دا بقی مقبری تا تلے اور پس لار نو پا مشکات شریف کتاب الموجدات کے دا حدیث تا چی حضور پاک با پا کمالار لار دا غد خولی مبارک نبا خوشبویت لا نو پا غلار با دا غد نزدی مرگر و تپتا و چی پا دی لار حضور پاک تلے دے ذکر چی اغیب و سرناستا کولا نو آغا خوشبوئی با تا معلوم ہو چی دا حضور پاک دا خولی دا خوشبو دا نو چی پا کم لار بتا نو پا غلار بتا خوشبو پاتے شوی و نو صحابہ چی کم نزدی سا ابو زیادہ ناستا و سر چاکولا اغیدہ و پتا و چی دا خوشبو پا دے لار خوارا دا نو پا اغیب اور پس زان رسو نو دا رسول اللہ مبارک دا خولی نبا خشتا خوشبویت لما زیدار اخکولے. نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بقی مقبریتا ورو رسیدہ چیو رسیدہ حضور پاک پا سجدہ پروتے دمر اگدہ سجدے اکللا چی عائشہ بی بی فرمائی ویزا او یریدم چی خدای مکہ پا دے سجدہ کے حضور پاک وفات شوی نہیں دمر اگدہ سجدہ وقت نو چی زان میں ورنزدیکا نو پتہ راتاو لگے دا چی نبی علیہ السلام پا سجدہ کے لگیا دی ویتوی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. دا دا امت تپار اشارتاً دعا دا دا اللہ رسولہ کہتے دے خلق العذاب ورکے نستا بندگان دی سوک دا نا تپوست شکول کہ خدای دا طول مخلوق دوزخ تاو غردائی رشتیا ہوئے دا خدای نا بسوک تپوستو کہ سوکم کہ یو صلیق پل زوی لگو ورکی او تاو تاوی دا اولی غوی دا مازوی رستا پیسا کہ یو خپل نوکر دے یو سڑی ڈب ورکی و تو توی دا اولی لن جواب بدر کی دا زمان نوکر دے دستارا باندے سا خپل کار کوا کہ یو سڑی خپل صادر را والی مثال پتاور او چال خیراتی ورکی خرسی یو بو کے غرزی زا او توی دا دی ولی نو یہ رستا پا کسا قائدہ خو زمان صادر دے نو دا طول مخلوق دا چا بندگان دی دا اللہ نو چا اللہ ورسر سکی کولیشی قسم دے کتا پوست سو ککلیشی ان تعذبهم یا اللہ کتدیل عذاب ورکے فإنهم عبادک استا بندگان دی تو ورکول شے
ستا بنده دی بس بنده سره چې څوک څه کوي کولی شي او ته چې څه کارم کوې نو اب ستا رحم وي ستا عدل وي ستا انصاف وي څوک در تپوس ته شي کولی خو دویم ټکي ته واوره وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم او که خدای ته بخې که نه نو ته ډېر زورور یې څوک درته نشي ویلی چې دا دې ولې وبخل او د حکمت خاوند دی پروردگاره څوک دم نشي ویلی چې دا ګناهګار یې وبخه دی ولې وبخه دی کې به هم د الله څه حکمت او راز بی اشاره یې ورکړه دعا یې وکړه چې الله ده ما په دې امت رحم وکړه خدایه رحم وکړه ګناهګار باندې رحم وکړه دا چې کوم بېدینه دی په ده باندې رحم وکړه د رحم مختلف شکلونه او صورتونه دي خدای په دې بندگانو دې رحم وکړه الله زورور ذات یې څوک در تپوس نشي کولی څوک در باندې سوال هم نشي کولی چې دا ولې وایي به چې دې کې د خدای څه راز او حکمت دی امت له لګیا دی په نیمه شپه د بقي په مقبره کې په سجده کې پروت دی حضور پاک دعاګانې کوي څومره امت 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 عرفات په میدان کې خپل امت له دعاګانې کوي په مزدلفه کې خپل امت له دعاګانې کوي چې کله بره لاړ او سفر د معراج کې لاړ نو خپل امت له دعاګانې کوي په سجدو کې خپل امت له دعاګانې کوي په جمعو کې خپل امت له دعاګانې کوي او بیا څه وایي د خپل امت سره مینه څومره لري یو ځل حضور پاک او فرمایل وددت لو انی رأیت اخوانی یاره ارمان که ما خپل رونه ولیدلې ارمان که ما خپل رونه ولیدلې صحابه ورته وایي ولې موږ دې رونه نه یو موږ ستا رونه یو که نه انما المؤمنون اخوة موږ مسلمانان یو موږ ستا رونه یو که نه وی انتم اصحابي تاسو مې ملګري یې رونه څوک دي تاسو مې ملګري یې رونه زما هغه خلک دي چې لا راغلي نه دي پیدا نه دي ما زه به یې لیدلی نه یم او نالیدلی به په ما ایمان لري الله اکبر مونږ ته حضور پاک خپل رونه ویلي دي رونه څومره لویه خبره ده زه به یې لیدلی نه یم زما معجزې به یې لیدلی نه زما برکات به یې لیدلی نه او ما به مني ما ته به پیغمبر وایي امیرونه دي نو صحابه ورته وایي ته به د خپل رونه د قیامت په میدان کې څنګه پیژنې مونږ خو به پیژنې مونږ خو ملګري یو نو لیدل کتل کېږي یو ځای ناستې پاستې کېږي جهادي سفر کې یو ځای سره ملاقات کېږي هغه رونه چې ته وایې زما رونه ما ارمان ولیدلې قیامت په ورځ به په څه پیژنې حضور پاک او فرمایل هم غر محجلون من آثار الوضوء د دوی د اودس د اندامونو نه برڼاګانې خیږي په دې به پیژنم اودس پخوانو امتونو هم کړی دی او زموږ امت هم کوي لیکن دا زموږ د امت خاصیت دی چې څوک اودس کوي نو چې په کوم اندام د اودس اوبه ورغلې د قیامت پر ورځ به هغې نه چمک به ځي برېښنا به کوي پړقار به کوي په دې به حضور پاک د خپل دقه آیات وایي رسول الله مبارک په سجده پروت دی ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم خدای که ته دا بخې نو څوک تپوس نشي کولی او که چېرته عذاب ورکړې هم ستا بندګان دي عایشه بیبي پې ورپرېوته او ورته وایي د الله رسوله دا ته څه کوې ته چېرته د ما په د کوټې نه وتې وې الله اکبر حضور پاک ورته فرمایي عایشې ستا څه خیال و چې ګنې ستا په شپه کې زه بلې بیبي له ورغلی یم ستا نه پاسېدم بیبیانې خو نه وې نو زه بلې له تلې یم یو د الله رسوله ما وی چې که ته چې د بلې بیبي له ورغلې وی نه عایشې زه ودوم او جبریل علیه السلام راغی او زه پاسولم او ما ته وی هله شابه ډېره قیمتي شپه ده د دعا د قبلېدو شپه ده که دعا کې د امت دپاره شابه وغواړه نو دې ځان له ځای ته رالم چې هېڅوک هم نه او زه خپل رب ته د خپل امت دپاره لږه جړه وکړم یو حدیث کې ګورې داسې هم راغلی چې په دیارلسمه شپه رسول الله مبارک د دې شو قدر الله ته سوالونه وکړل نو درېیمه حصه د امت والا خدای وی درېیمه حصه امت به دله بخم په دیارلسمه باندې
نو بیا ورته په څوارلسمه شپه بیا دعاګانې وکړې وایي دوی سې به وبخم نو بیا ورته په اخري پنځلسمه شپه دعاګانې وکړې وایي ټول به وبخم او دا مرونو وورئ حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی حضور پاک نه نقل کوي چې رسول الله مبارک فرمایلی دي چې د رمضان د میاشتې نه پس قیمتي میاشت چې خلق دې پکې روجي ونیسي هغه د شو قدر میاشت ده او رسول الله مبارک به د شو قدر د میاشتې په اکثر ورځو کې روجي نیولې اکثریت لگی بے ننی ولی و اکثریت بے روجی نی ولی د شو قدر په میاش کې او الله پاک آواز کوي ماشاءالله ټول شپه الله आवाजونه درته کوي بندا الا من مستغفر فاغفر له الله الا خبردار هل من مستغفر سوک بخنه غختون کې شتا فاغفر له چې دیو بخم الله آواز کوي سوک بخنه غختون کشتا فاغفر له چې دې او بخم الا من مسترزق فارزقه الا من مسترزق سوک رزق غختون کشتا فارزقه چې زول روزي ورکم ماشاءالله الکه مون خو بخنه غواړو د خدای نه کنه روزیم د خدای نه غواړو او دریم ساجيبه خبره کوي الا من مبتلا فاعافيه یا فاعافيه شتا سوک پا تکلیف کے انخطے کہ دا دی تکلیف نے اوباسم شتا سوک بیمار کہ دی بیمارے نے اوباسم شتا سوک پا مقدمہ کے انخطے کہ دی مقدمے نے اوباسم شتا سوک پا دشمنے کے انخطے کہ دی دشمنے نے اوباسم شتا سوک یا سوک پا بچی یا خدا پا تکلیف و پا غم کے انخطے کہ دیتے اوباسم حتی یطلع الفجر تر صبا خطو پورے اللہ دا آوازو نہ گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی سو خبرے کے ادرے کے بخن غختو والا اشتا کیوں بخم ماشاءاللہ رزق غختو والا اشتا چی روزی والا ورکم او سو انخط اشتا مال کے بدن کے بچی کے بل کے تکلیف زدہ مصیبت زدہ چی دا آزاد کم دی مصیبت و تکلیف و غم نے لرے کم تر سبا پور اللہ وازو مالا خدای سونا میرا باندے مونگ بیام سر تختو مونگ لبیام خوب شپخوا گدا او خوب بپکی کو ہاں یو خبر دتاو کم یو سونا بخی گوری اموارا یو سونا بخی یو مشرک نبخی چی اللہ سر شرک کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء شرک نبخی مشرک بالکل نبخی آگا انسان ببخی چی آگا موحد وی اللہ پا ذات کے و پا صفات و پا افعالو کے یو گنی خدای سره شرک نه کوي یو خو هغه شرک دی چې وی دوه خدایان دي یو خو هغه شرک دی چې بوتانو ته سجدې کوي دام شرک دی چې د الله خاص صفت بنده له ورکوي لکه زه به یو مثال درکم جوړون کې د خدای صفت دی او ته وایې نه ما پلان کې زیارت لازم چې ما جوړ کی پلان کې پیر صاحب لازم چې ما جوړ کی نه سبب به استعماله ډاکټر لزا خدا باندې وای چې ډاکټر به مې جوړي ډاکټر به علاج کوي جوړون کې به مې سو کی مالا پلان کی زیارت لازم او مالا با اغبا مالا زوی را کئی زوی نشی در کولی زوی بسوک در کئی اللہ ڈاکٹر لازے علاج بدے کئی وہ ڈاکٹر زوی نشی در کولی ڈاکٹر زوی در کولی جدان لبڑیر پیدا کئی بعض دا اللہ خاص صفتون دی اگے کہ بم اللہ سر شرک نہ جوڑے یو دا سڑی دی چھ موحد یعنی مشرک کپا شرک پا ذات کی بھی او کپا صفاتو کی بھی او چې دا الله کم کارونه کوي ته دا بندم کولی شي په دې کې تفصیل ډیر دی ما مخکې په یو ځل تقریر کړی بیا به په کوم ان شاء الله مشرک نه بخي دویم څوک نه بخي آها کینه والا کینهګر دا مسلمان سره کینه او حسد ساتي دا خپل ولید دا مال ولید دا علم ولید دا رزق ولید دا سپینه جامع ولید دا خلق عزت ولید کوي دا دیر خطرناک جرم دی حسد او بیا دا حسد پا تاسو کمشتا خدا پا مولیانو کے دیر دی سپیدتا ویما مولیانو کے دیر دی کہ دا دی مولا عزت ولی دی دا دی مولا خلق قدر ولی کے دا دی مولا دا شاگردان او دا طالبان ولی دیر دی
دا لوی غم دی دا حسد کینه دا په خدای اعتراض دی دا نعمت چا ورکړی دی الله او ته دا ولې په خدای دې اعتراض د خدای نه دې ځان درون وګڼو چې خدای ته نه پوهېږې دا نه وه پکار دا چې زه سویم داسې پکار وه خدای ته دې بې انصافه ووې چې دا صدقې خدای دا انصاف نه دی دله دا مال ورکول نو پکار دا بچي ورکول نو پکار د عزت ورکول نو پکار حسدی نه به تختې چې چا کم حسد دی تختې به دی په ده د خدای قهر نازلېږي په ده د خدای غضب نازلېږي دنه تخته دا سړی دا حسدي سړی او کینهګر دی د عرفات په میدان کې خدای نه بخي دی لیلة القدر په هغه خاص ټیم هم خدای نه بخي دی کې هم ده بخي دریم څوک دی مدمنو خمر چې همیشه شراب څکي ځکه یو سړي یو ځل څکلي او توبه یې ویسته چې بیا به نس کم ټیک شوه خو چې نه شراب دا هم پکې نه بخي څلورم څوک دی څلورم هم واوره چې دا پرتوک د ګیټو نه لاندې ځان پسې راکاږي کبرجن چې دا کبر کوي دا لویي کوي دا بل ته سپک ګوري او ځان لوی حسابوي او دا پنسي د ګیټو نه ځان پسې لاندې راکاږي دا هم نه بخي او بل هم واوره د مور او پلار نافرمان هم نه بخي مور او پلار نافرمانی به نه کوي مور او پلار عزت به کوي او شپږم چې همیشه ګناه کوي لکه ګیرې والا چې مې درته وویل یو ځل ګناه وکړي توبه وباسي ټیک ده خو چې بیا کوي دا هم ورسره نه بخي دا خدای نه بخي او یو پکې بل هم دی اسو دی هغه انسان دی چې قاطع د رحمي رشتې خلکو سره رشته داري پرېږدي صله رحمي پرېږدي صله رحمي پکې نشته رور سره روان دی پلار سره روان دی تربور سره روان دی ماما سره روان دی خورئي سره روان دی ترزوی سره روان دی چې دا صله رحمي او دا رشته پرېږدي پرشته کې باید سړی ګوري یو خبره درته کوم چې پرشته کې لږ مالدار شي هغه نور یې وروستی به د ګازره ورته نه ښکاري پرشته داری کې چې یو مالدار شو او یو پټي اوچت شو یا لږ د عزت خاوند شو په خدای قسم نورو ته سپک ګوري غم خادي مو سره نه کوي کې نه مړه غم خادي ورسره ته نه کوې ته څه شی چې ته مالدار شوې نو ته به غریب او زه وایم چې دا مونږ غریبانان چې یو که هغه یو سړی ویله کوي غریب خدای کړی نو دله چا کړی غریب خدای کړی نو دله چا کړی نو چې درته سپک ګوري خپله صله رحمي مه قطع کوه ته ورسره خپل سلام کوه خو نینے ورته مه کېږه چاپلوسي مه کوه نورې مه مستوه روزي د خدای په لاس کې دی عزت د خدای په لاس کې دی ژوند او مرګ قسم په خدای د الله په لاس کې دی پروا مه ساتئ له چا یو الله پروا ساتئ د الله د رسول پروا ساتئ او د الله د فرامینو چې الله د ته هغې پروا ساتئ نو چا نه سترګې مه رپوئ د چا نه تمې مه کوئ روزي د خدای په لاس کې ده ژوند د خدای په لاس کې دی عزت د خدای په لاس کې دی نو دا قیمتي شپه ده زما وروڼو حضرت عیسی علیه السلام یو روایت شته وان کان فیه کلامونه لکه دې کې یو خبره شته خو خیر ده به یې وویمه حضرت عیسی علیه السلام په لاره تېرېده یو غر ته یې داسې وکتل او لوړ غر و داسې سوکه یې بره ختلې وه نو د تعجب وکړه چې خدای پاکه دا دونه دنګ غر او دا بره سوکه او په سوکه د پاسه یې داسې د پلیټ په شان د رکیبې په شان یو بله تیږه ویزانده وه نو پیغمبر ته چې کله هم داسې پریشاني راشي نو الله وله پریشاني ختموي وی ته دې غر ته وخېږه یو ناشنا شی درته وښیم چې غر ته څنګه وختو نو په دې غر زلزله راله نو هغه چې کومه په سوکه بره تیږه پرته وه نو هته یو طرف ته پرېوته الله دا خو ناشنا وشو هغه دا خو داسې پرته وه لکه چې په لاس ته پاسه پلیټ په رکیبې نه سکوره کړي هغو ته یې پرېوته وی بره وخېږه ناشنا راته ښیي چې عیسی علیه السلام نور هم بره وروخته او د غر هغه څوکې ته یې وکتل نو د هغه څوکې د هغه غر په څوکه کې دننه غار او په غار کې یو سړی لګیا یې د الله عبادت کوي اوهو خدایا دلته دې مونږ وایو اکسیجن پې بند شو ډوډۍ به څوک ورکوي اوبه به څوک ورکوي قسم په خدای چې په کاڼو کې دننه چینجیل هم خدای روزي ورکوي الله وی دله ما د خوراک څښاک انتظام کړی
دې غار کې دل خوراک ورکو په دې غار کې دل اوبه ورکو ادقس یو شان عبادت ته ولاړ دی عیسی علیہ السلام ته تپوسو کو بھائی جان سونه موده دی شو چې ته د عبادت ته ولاړې وې 400 کالو عمرونه په خوا زیاتو د نوح علیہ السلام خو 900 کاله صرف قوم ته تبلیغ ورکړی 400 سال اوه حضرت عیسی علیہ السلام الله ته رجوع کړي یا الله د دنه زیات عبادت گزار ببلا سوکي 400 کاله خو دې غار کې تیر کړ چې نور به سونه کړي او بغیر د ریا نه سوکي وینم نه او یو شان عبادت کوي نه غم خاده لذي بار ته چا سره نه غب شپ شتا تیم ام نه ځای کې یو شان ولار دی والله است عبادت کوي الله د دنه زیات عبادت گزار بم سوکوي او شتا اسوک بی الله اب د اخر زمانه د پیغمبر هغه امتی وي چې د شوق قدر په 15 شپه زما عبادت وکي دا حدیث یو پټه له کمزور دی خو خیر فضایلو کې کافی دی زمارونو د شپې به خیر ان شاء الله عبادت کوي او د حضرت علی رضی الله عنه یو قول پکې شته چې دروازه روجه ونیسي دا یو قول شته نور داسې پیغمبر مبارک په دې ورځ باندې روجه ثابت نه ده حضور پاک مستقل داسې نشته پکې چې څنګه د عاشورې د ورځې سړی روجه نیسي هغه حکم د روجې نشته خو خیر په دې نیت یې ونیسئ که نه چې پیغمبر علیه السلام به 3 ورځې روجې ترغیب ورکړی دی دا اسلامي میاشتې 14 او 14 او 15 دې ته ایام بیز وایي نیویل شی پکې روجې خو داسې شرعي لازمه روجه نه ده لکه څنګه چې موږ عامې روجې نیسو داسې لازمه نه ده ځکه صحابه پکې د روجې اهتمام نه دی کړی خو که نیسئ نیوی شي او د شپې عبادت د دې شپې دا وکړئ او الله ته وجاړئ الله به ګناه معاف کړي الله ډېر مهربانه ذات دی او دا یو قیمتي شپه ده نو د 9 شپه راځي ښه د ګل ورځ چې تېره شي حکومت چهارشنبې نه ما سره خو نن 11 دی حکومت لس دی تا ته پته او د هغوی دی هغوی مغوی سره کړی دی پېښور والا کړی بیا صحیح ده د سعودي د هغوی د نهې ده بس ما له سعودي حساب وکړه زمونږ څه ده د نهې ورځ د چهارشنبې شپه د نهې ورځ او د چهارشنبې شپه د نهې ورځ او د چهارشنبې شپه نهې ورځ به تېره شي یعنې که تاسو عبادت کوئ د چهارشنبې شپې له وکړئ او که روجه نیسي چهارشنبې په ورځ خو ما تاسو ته وایي چې روجه پکې څه لازم نه ده په شریعت کې ځکه د صحابو نه یا د رسول الله مبارک نه د روجې متعلق څه خاص ذکر نه دی راغلی او د شپې د عبادت ذکر راغلی خو خیر نبی علیه السلام 14 14 15 ایام بیز د روجو متعلق بیان کړی دی او د علي صاحب دا یو قول هم پکې راغی نو که څوک نیسي خیر دی ودې نیسي ورې بعضې خلک وایي هغه بچو باندې بچې رزق خورمه ادار نه ده ډېر خلک دا تپوسونه کوي تاسو خو دا ډوډۍ موډۍ خوښي کوم چې بچو له به فراخه روزي ورکومه امین دا ټکې وایي بچو له فراخه روزي کله ورکومه نه نه هغه دا نه ده هغه د عاشورې ورځ ده او د عاشورې روژه ده دا هغه نه ده نو بس د شپې الله پاک ته عبادت وکړئ الله ته وجاړئ الله د مسلمان په جاړه او په عبادت باندې خوش